اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. نن زموږ موضوع دا اصل کې دا موږ په اردو کې دا جوړ کړی خو هغې کې زیاتو کسانو ویل حکیم صاحب ته دا په پښتو کې لږ دا خبرې وکړه. نو دا د ټیوب بلاک هغه زنانه چې د کومو زنانو بچي نه کیږي او لیډي ډاکټر یا په الټراساونډ کې ورته دا ویلي وي چېرې ستا ټوپونه بلاک دي، ټیوب دی بلاک دی او ستا داسې بچي نه کیږي او ته به آی وي اف کې. نو د دې آیا د دې علاج بغیر د اپریشن نه شته او که نه؟ او دویمه خبره دا ده چې دا ولې کیږي، لکه چې دا پته ولګي نو سړی به هغه احتیاط سټارټ کړي. لومبۍ خبره دا د کومو زنانو چې ودونه شوي وي او هغوی ته دا وویلی شي چې یاره ستا ټیوب بلاک دی. نو دې کې چونکې زموږ 29 سالو شو په حکمت کې د رب احسان دی، نو په دې کې ماله زیات کسان داسې راغه زنانو کې چې هغوی ټایفاید ډېر ټایم پورې تیر کړی نو هغې کې هم دا مسلې راغلي، د ټیوب مسلې سټارټ شوي دي. ځینې زنانه داسې دي چې هغوی د ټي بي علاج ډېر زیات کړی، لکه هغوی ته ټي بي شوی نو ټي بي یې خو ټیک شوې ده خو په هغې کې هغوی ته د ټیوب دا مسلې راغلي دي. بل دې کې هغه زنانه دي چې د چا اکسیډنټ شوي وي او هغې ډېرې زیاتې ګرمې دوایانې استعمال کړي وي نو د هغې هم یو دوه بچي یې شته او د هغې نه بعد یې ټیوب بلاک شوي دي. ځینې زنانه داسې وي چې هغی دا ګرمې ګولۍ ډېرې زیات استعمالوي یا دا فاملا 28 ټایپ ګولۍ استعمالوي. نو د دې په نقصاناتو کې یو نقصان دا هم وي چې دا بیا ایګز نه جوړوي، د بچو چې کومې اګې جوړیږي نو ادا نه جوړوي. ښه نو د ټیوب دا څه مسله دا داسې چل وي چې د هرې زنانه د سپوغز د پاسه په ښي طرف ته او په ګس طرف باندې په دې باندې 2 ټیوب وي. لکه دا الله تعالی یو دونه ښکلی سیسټم کړی دی چې یوې کمرې ته 2 لارې وي نو که یو بند شي په هغه بله به سړی ځي راځي. نو دغه سرې الله تعالی دا سیسټم یې ډېرې ښکلي کړي دي. نو دا داسې چلو شي چې هر کله ستاسو دا ټیوب بلاک شي نو دا بلاک کیږي. ولې؟ هغه زنانه او هغه جینکې چې د کومو جینکو یا د کومو زنانو په خوراک کې ګرم څیزونه خاص کر مرچکي سور مرچکي ډېر زیات استعمالوي، سموسي، پکوړې، برګر، میکروني، دا نن سبا دغه راغلي دي میګي وغیره راغلي، دا څیزونه یا دا شورمي یا چټ پټي تللی ہوئی څیزونه یا پیپسي ډېر زیات استعمالوي. نو دا په جګر کې ګرمایش زیات کی، د هغې د وجې خشکي ډېره زیاته شي. چې کله خشکي ډېره زیات شي نو دا رګونه چپ چپي شي، دا یو بل سره انډول شي، لکه دې کې هغه غوړوالی کم شي نو د هغې د وجې دا ټیوب بیا بلاک شي. نو د دې بهتره دا وي چې کومې زنانه دا تکلیف هغې ته راغی ای وي یاره زه دوی نه استعمالوم نو زه به څه چل کوم؟ هغوی دې داسې چل وکړي چې دا تاسو ته ما دې نه مخکې ویلي هم دي دا څیزونه د سړو دپاره هم ډېر زیات ښي، د هغوی مني زیاتوي او د زنانو دا رګونه کولاوي. بادرنګ ډېر زیات استعمالول سټارټ کړي د ماسپښین په ټایم کې، بادرنګ، ګازره، مولی، ټیپر، چکندر او بند ګوپي دا سلاد کې ډېر زیات خوري او روټۍ دې هم ورسره وخوري. نو دا څیزونه هغه ډېر زیات بهتر کوي. د دې بغیر د اپریشن نه مکمل علاج شته انشاءالله تعالی چې کومو زنانو د ټیوب بلاک وي. د ټیوب دا کار وي په وجود کې چې دې سره خوا کې ښي طرف ته او ګس طرف ته اوري وي. ایګز چې کوم کې دا بچی دا جراثیم چې کوم کې جوړیږي نو دا په اوري کې جوړ شي او د هغې نه دا د ټیوب په ذریعه باندې راځي او د ټیوب په ذریعه دا رحم ته منتقل کیږي. الله تعالی ډېر ښکلی سیسټم کړی په هره میاشت د زنانو هره میاشت اوم دې ته وایي دا ایکس چې کوم وي دا چې کوم جوړیږي دا د بچو دا اګې چې کوم جوړي څنګه چې په سړو کې سیمن انالیسیس وي د جراثیمو ټیسټ وي دقه سرې د اوري نه چې کومې د بچو اګې جوړې شي هغه د ټیوب په ذریعه باندې راځي رحم ته. په ټیوب کې الله تعالی جالې ایښي دي، په هغه د ټیوب دا کار وي چې هغه جالو کې چې کوم صحیح اګې جوړې شوي وي هغه دا صحیح اګې ونیسي او هغه د هغې نه بعد رحم ته ولیږي نو د سړي جراثیم هغې سره میلو شي او دا د حمل کردار ادا کوي. نو د ټیوب چې کله بند وي بیا خلک آی وي اف کوي، لکه د هغې نه هغه ایګز والي او په رحم کې پرېږدي چې کله ټیوب بند شي. خو هغې کې 5% چانس د کېدو وي او 95% چانس چې کوم وي هغه دې کې نه کېږي. هغه بیا د هر چا بیا خپله مرضي ده، ما مقصد ستاسو پویول دی صرف. نو دا ټیوب چې کوم دی د ټیوب نه رحم ته چې کوم جراثیم ځي نو دا ټیوب دا کار کوي. نو دا یا ته بیا په هغې کې نور اسټروجن او پروجسټون دا وي ټوټل 50,000
50,000 دا اگې جوړیږي، په دې کې 500 سپغو ستا راتلل پکار وي. نو حمل اله کېږي. نو د کومو زنانو چې ټیوب بند وي هغه رابطه وکړې، 3 میاشتو کې به الله تعالی کوي، په 1 میاشت دوی به ورکوو، هغې کې به الله تعالی ډېر زیات ښه کوي چې د کوم ځای نه ټیسټ کوي، چې د کوم ځای نه الټراساونډ کوي، ودې کې پته به ورته ولګي. زموږ د واټساپ نمبر دی 0333 91 38 479. دویم نمبر دی 0311 93 55 042. چې چا ټیسټونه کړي راولېږئ، زه به مکمل پوه یم انشاءالله تعالی. السلام علیکم.